د دې پروګرام مهمان خصوصي چې کوم زمونږه د شیخ صاحب مبارک کوم پیرخانه پیر سباق باباجی صاحب نسی مولانا حافظ فقیر احمد صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او په خپل فیوزاتو باندې مونږ فیضیاب کی مولانا حافظ فقیر احمد صاحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانان ورونو، د ختم بخاری شریف دی مبارک محفل تا د یو طالب علم په حیثیت راغلم او نیت می داو چې د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم د دې په دې درس کې شریک شم. صرف په دغه مقصد باندې دغه محفل مبارک ته می حاضری کړې ده. الله تعالی دې زمونږ او تاسو دا حاضری په خپل دربار کې قبول منظور کړي. مسلمانانو ورونو، شیوخ حضرات موجود دي، علماء ناس دي، او زه یو طالب علم په حیثیت باندې ستاسو مخې ته ولاړم او دا یو څو خبرې په دې نیت باندې عرض کوم د دعا په شکل کې چې الله تعالی د دې ختم بخاری په برکت سره او د دې مبارک محفل فیوزات او برکات اغرت الله تعالی نصیب کی او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کم خیر تذکرہ فرمایلی دا اغا مبارک فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. دا هغه خیر پتما باندې دې محفل تر اغلی مودا جولې مو راوړي دي چې الله تعالی را ته دغه خیر نصیب کی. مسلمانان ورونو، او خصوصا هغه طلباء کرام چې دا غینن د ختم بخاری شریف دستار بندی دا او پټکې به ورته تړل کیږي، دغه طلباء ته اول مبارکي ویم او بیا دغه طلباء په خدمت کې عرض کوم چې تاسو ډېر خوش قسمت یې چې یو خو داسې مدرسه کې درته الله د سبق ویلو هغه مقدر کا چې یو طرف ته مدرسه ده او بل طرف ته خانقاه ده، د یو لوی محدث او د یو لوی شیخ مدرسه او خانقاه، دا د الله جل شانه په فضل باندې انسان ته ملاویږي. زمونږ نیکه مبارک پیر سباق باباجی نور الله تعالی مرقده، آغای د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه د دې مبارک فرمایلیو
چې دا خبره د تصوف دی او مونږ خو کمزوري او پوهیږو پې نه، خو د هغې د خولې مبارکې دا خبره مو اورېدلې ده چې دوه قسمه خلک په تصوف کې په طریقت کې مریدان کوشش کوي د الله تعالی د یاد او د الله تعالی د رضا حاصلولو کوشش کوي او خپل زړه ته خیال کوي او الله یادوي. نو په هغې کې څه خلک داسې وي چې هغوی کله خپل زړه ته خیال کوي او الله یادوي، نو د هغوی بیا ذکر رواني. ذاکر خو ویلي دې ته شي چې هغه ذکر مسلسل به رواني، قلب یې په ذکر الله باندې جاری وي، خو الله طرف ته خیال وی دا یو داسې خیالي چې انسان کوشش وکړي نو الله تعالی سره رابطه برابر شي. او بل هغه کسی چې د هغه هر وخت کې الله تعالی طرف ته خیالي، که هغه په نورو کارونو کې مصروفي، خو د هغه توجه هغه خپل رب طرف ته وي. نو د حضرت شیخ صاحب باره کې هغوی فرمایلي وو چې د دوی که بې خیاله مې نو نورو کارونو کې مصروفي، د دوی زړه هغه الله تعالی طرف ته متوجه وي. نو الله تعالی دې د دوی په عمر کې برکت واچوي او دغه د خدمت دا سلسله دا د الله همیشه د پاره جاری او ساری ولري. او د دوی دا بچی چې دی علما دي الحمدلله حافظان دي، هغوی دې د دوی په هغه نقش قدم باندې الله تعالی همدغسې روان وساتي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو خپله رضا نصیب کړي. او دا ختم بخاری شریف طلبه کرامو ته دې ډېر مبارک وي او خصوصا حضرت شیخ صاحب مبارک، هغوی ته هم د زړه د خلاصه مبارکي ویم. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو خپله رضا نصیب کړي او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت او تابعداري دې الله تعالی زمونږ نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي. اوس د دې جامعې موږ سره په دوره کې دی